أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنځم نمبر آیات سورة المائده شپږم سپاره. اليوم نن ورځ احل حلال شوي دي لکم الطیبات تاسو ته پاک شیان وطعام الذین او خوراک د هغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب حل لکم حلال دی د تاسو د پاره وطعامکم او خوراک د تاسو حل حلال دی لهم د دوی د پاره والمحصنات او هغه زنانا چې پاک دامنی وي من المؤمنات د مؤمنانو نا والمحصنات او هغه زنانا چې هغه پاکی وي من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم مخکې د تاسو نه اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکوئ د زنانو ته اجورهن مهرونه د دې زنانو محسنین پاک دامنی بوي غیر مصافحین زناکاری بنوي ولا متخذی اخدان او نه بنیون کی وي پټو یارانو لرا ومن یکفر او هغه څوک چې کفر وکي بالایمان په ایمان باندې د ایمان نه انکار وکي فقد بس په تحقیق سره حبط برباد شو عمله عمل د وهو او دغه کسب فی الاخرت په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نوی. نو دغه آیات کریمه کې څو مسلې بیان شو. یو دا چې د غیر مسلم خوراک تکولی شي خو شرط پکې دا دی چې هغه خوراک کې حرام شي نه نوي ناروا شي نه نوي. یو شیعه سره ته ټیکاله خوړی شي یو غیر مسلم دی هغه تا سره په ډوډۍ باندې کینی هغه ته پرې خوای شي خبره پکې نشته دی. د یهودیانو نصاراو چې کومې زنانه هغوی سره ته نکاح تړلی شي خو خپلې زنانه چې هغه دوی له نشي ورکولی او د دوی هغه کولی شي. نو دا مسله شوه. بله مسله دا چې ګوره بار بار وویلی شو چې هغه زنانه چې پاکې وي پاک دامنې وي چې هغې کې زناکاري بدعملي نه وي. واقعي چې رشتې دپاره داسې زنانو انتخاب پکار دی د ځان دپاره یا بچو دپاره چې هغې پاک دامنې وي او په هغې کې غلطي نه وي او چې څوک انکار وکړي د ایمان نه د عمل برباد شو او په آخرت کې به د تاوانیان نه وي. ابراهیم علیه السلام یو پیره ځان سره یو مېلمه کېنالو په ټیکاله ورته وایي چې کلمه وایه هغه کلمه ونه ویله ورته جزا ما ټیکاله مه خوره چې ته کلمه نه یې. نو هغه کافر چې دی هغه روان شو. الله تعالی وحی راولګله ورته وی چې ابراهیم خلیل دا کس تا څه له وشړلو چې یا الله دا مې ځکه وشړلو چې دا کافرو چې نو کافرو نو ته اوس نن کافر له ټیکاله ورکې نو وده شړلو ټیک چې ما په نامه وشړلو خو زه یې نه د کافرانو له څومره وخت نه ټیکاله او مړی ورکم هله تکړه شه سړی را واپس کړه. ابراهیم علیه السلام پسې لاړو ډېر مزل یې وکړو او رای وستو ورته چې کېنه. نو دوستانو دا کفر او ایمان دا د الله پاک د طرف نه تقسیم دی. موږ له پکار دی چې په دا ژوند کې او دنیا کې انسانیت تم له ګورو که نه. نو دغې وجې نه چې کوم شی نه حرام دی یا حرامو ګډون دی پکې که هغه مسلمان هم پاخه کي نو هغه حرام دی. نو دغې وجې نه دا یو ضروري مسله په دغې آیات کریمه کې بیان شو چې ته غیر مسلم سره ټیکاله خوړلی شي په شرط دی چې ټیکاله حلاله وي پاکه وي طیبه وي. الله د موږ تاسو په دین پوه کړي. صدق الله العظیم.